الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو زه تاسو ټولو ډېره شکریا ادا کوم، خاص کر چې کوم مشرانو کشرانو سره شمولیت وکړو نو د هغې شکریا. او موږ خو خپل زه به دا وایم چې کلي کلیوالتوب ده، یو داسې وایي چې یو قوم مو ده، یو عامو خبرې. نو دا تاسو چې کوم عزت ورکړو ډاکټر صاحب ته، نو موږ دپاره دا ډېره غټه خبره ده. ځکه چې زه خو مخکې هم دلته ډېر ځل راغلی یم، خو تاسو چې څنګه یې دلته دعوت ورکړو په کوم شوق سره، خو بیا مو ورته عزت ورکړو، دی ډېر شکریه. او انشاءالله دا وخت مخکې هم ثابته کړې ده چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم ده هغې نه بغیر بله پارټي نه څه کار کول شي، نه څه سوچ شته، او صرف او صرف دا واحد د ملک دپاره، بیا د صوبې دپاره، بیا د علاقې دپاره، دې چې کومه علاقه ده هغې دپاره دا ډېره ضروري ده چې موږ ټول د پاکستان تحریک انصاف سره ملګرتیا وکړو. کورونو حوالې سره کورونه ډېر شوي دي الحمدلله. موږ چې کوم ټیم ده، زه ما ډاکټر صاحب ده، بیا فرس خټک صاحب مې مشر دی دلته کې، هغه کوشش دا کړی چې یو شانتې کورونه په دې ټول علاقې کې وشي. او تاسو ته خو الحمدلله ډیم هم جوړ شوی ده، بیا ورسره بیا چې کوم ده دغه سولر یې موږ ته ما دا لیده په هغه وخت کې موږ حکومت مرکز کې نه، خو ما دا لیده چې بجلی به تاسو نه کټ کېږي، نو ما هغې نه مخکې سولر او عام هم هغه ټایم سره کړی. او بیا د ګیس هم راغلی ده چې کله کلکشن شروع شي انشاءالله ګیس به هم وشي. بیا ورسره دغه چینل یې تاسو په لاره کې ګوره د دې طرف ته هم جوړ شوي، دې طرف ته واټر چینل هم جوړ شوي، او د اوبو مسایل څه نه څه خو هغه ډیګې باره موږ جوړه کړه، بیا لږ ډېر په کمای به پکې اب انشاءالله وخت سره به عام ټیکو، ځکه چې دا تاسو ډېره زړه مسله ده اوبو، اب هم انشاءالله موږ پکې هغه کړی. بیا دغه روډ مسله ده انشاءالله هغې هم ټینډر شوې ده، او هغې ټینډر چې شوې ده نو کیدای شي زر کار شروع شي، کیدای شي موږ حکومت راشي بیا شروع شي، خو ټینډر شوی ده، تاسو پیسې منظوري شوي دي، موږ چې کوم فرض و هم یې پوره کړی ده. او جنازګاه هم انشاءالله هغې باندې به هم کار مطلب شروع کړی شي انشاءالله، هغه هم منظوري شوي ده، او ټینډر به هم کیدای شي یا شوي یا به کېدو ولې. نو تاسو چې کوم بنیادي مسلې دي انشاءالله هغه به ټولې زه او ایم این اے صاحب او پر خټک صاحب به هسې هم حل کوو. خو لږ غونډه کې دا چې کوم موجوده حالات دي د ملک بیا د صوبې دې حوالې سره لږ خبرې کول غواړم چې تاسې په وړاندې دي دې وخت کې ملک کوم طرف ته روان ده. موږ ټول ډېر په تکلیف کې یو، دا ملک ډېر په تکلیف کې ده، موږ غریبانان ډېر په تکلیف کې دي. او هغې وجه څه ده چې دغه خلک چې کوم دي دا چې کله نه راغلي دي، دا چې کله نه موږ باندې دا پی ډي ایم دا چې کومې پارټیانې دي دی ټول یو ځای شو، عمران خان ته او عمران خان یې لرې کړو او وزیر اعظم یې لرې کړو، هغې نه بعد چې کوم مشکلات جوړ شوي تاسې په وړاندې دي. لکه مطلب پټرول هم ګران شو، ډیزل هم ګران شو، د خوړنو تیل هم ګران شو، خوراک شیان هم ګران شو، ډالر کوم ځای ته ورسېدو، او ریس په ریس نورې مسلې روانې دي. لکه مطلب نه د هغې سره د غریب څه سوچ شته، او نه ورسره څه پروګرام شته چې لکه یو پروګرام وي فرض که ورسره چې وایي چېرې سبا نن تاسو دا تکلیف تېر کړئ، سبا به انشاءالله په دې کې بهتري راځي. هغه خبرې نشته ده، دی خپله هماغسې کمیشن یې او چا بل چا په ایجنډې باندې راغلي دي، موږ هم نه یو پوه چې دی مقصد څه دی راتلنو. خو صرف دغه ده چونکې دی دا لیده چې د عمران خان دې نه بعد چې کوم نه دی سره حساب کتاب به کولو نیب په ذریعه باندې، نو دی دا لیده چې یاره داسې نه چې دا موږ ټول جیل ته کړي. دغې دپاره دی د ملک سودا وکړه، او اوس پکې د اټمي د چې کومې موږ اټمي طاقت ته یا اټم بم ده هغې خبرې روانې دي چې دا رانه وړي، داسې ډېرې خبرې پکې اوس روانې دي. نو لږ غونډه کې به سوچ کوو، دا سوچ به کوو چې راتلونکي وخت کې موږ خپل بچو دپاره څه عمل به جوړوو. لکه دا خو موږ د بچو مستقبل خبره ده، لکه موږ خو به وخت تېر شي، دا د مشرانو سپین ګري هم پکې شته ده، همره وخت تېر شو، خو راتلونکي وخت کې چې کوم تکلیفونه زه وینم هغې دپاره څه سوچ پکار ده، هغې دپاره دا سوچ پکار ده چې دا کوم تکلیفونه راتلن وخت کې موږ بچي چې کوم دي دا به همیشه دغسې هسې سوچ خبره ده که نه، همیشه به موږ بچي دغسې خوار وغواړي. نو هغې دپاره څه سوچ پکار ده چې دې وخت کې دا کتل غواړي چې دا څومره خلک دي، دا څومره پارټیانې تاسو به لیدلي د اے ایل پي
وګورئ هغې د پښتون ناره واله او دلته کې څو څو پیرې راغلي تاسو نه ووټ وړی ده خو څه فایده لکه هغې خو دلته کې هغه خبره چې بیا څه کار یې کړی وای وخت سره لکه موږ خو بیا هم یو څه ناڅه وکړو هغې څه کړي بیا داسې د مولیانو پارټي ده جی آی ولا هغې هم دغسې د اسلام خبره کوله او چې کله بیا رالو نو بیا نورې کیسې یې وکړې نو بیا دغسې نواز شریف پارټي دا تاسو په وړاندې د نواز شریف چې راغلي دي ځان ته چې کوم دا نو مطلب خپل کاروبارونه ټیک کړي دي چې کله هم په حکومت کې راغلي دي یو وایي د عمران خان ده چې نه یې څه داسې سوچ شته نه ذاتي څه خواهش نه یې څه لالچ شته نو لږ غونډه کې په دې سوچ کوم چې موږ سره څوک موږ سره مینه کوي څوک یې موږ په طرف ته نو څوک ته عمران خان ده نو لږ غونډه کې به انشاءالله راتلونکي وخت کې زما دا خواست ده خاص کار نوجوانانو ته چې دا د موږ د مستقبل خبره ده دې کې به تاسو موږ سره منډه وای کله نه کله موږ خپل نوجوانانو ته نشو رسېدلی یا موږ هغې سره خبرې ونه شي خو دا میسج داسې ده چې پکار دا ده چې مشران بیا کشران بیا داسې چې کوم خلک دلته موجود دي کوم خلک موجود نه دي پکار ده چې هغې ته هم دا پیغام ورسي او بل موږ ډېر ځایونو کې داسې وشي چې دا کلي ده او دا د کلي نه ده دا خبرې هم پکې وشي هغې د وجې هم ډېرې مسلې جوړې شوې لکه موږ ته یو ښه ټیم ومویه په دې لاندې نه واله تر پاسه پورې یو ښه ترقیاتي کورونه هم روان اوس پکې څه چل وشو چې نور خلک پکې راننوتو هغې د وجې اوس هم موږ په تکلیف کې یو په تکلیف چاته ده عوامو ته ده نو دا به سوچ به نه کوي چې یاره دا سړی د کوم ځای ده دا سوچ به کوي چې کومې پارټۍ ده بیا چې کوم دی هغه بنیاد څه ده هغه د کوم ځای نه راغلی ده دا چې د دې ته رارسېدلی ده دې نه مخکې داس کردار سو زوړ کردار یې سو لکه یو ما تاسو یو اختیار میلاو ده او زه دې بیا فرض که هغه اختیار غلط استعمال کوم او بیا دې پکې کمیشن یې خورم او بیا دې سبا ته زه راځم او تاسو ته یم چې یاره زه تاسې کلي مشري کوم څومره بده خبره ده دغسې دا نور چې کوم کلي وي یا علاقې خلک دي چې کوم زوړه مشران وي هغې لږ تاسې په خپله وګورئ هغې سوچ وګورئ همیشه به وي چې دا په خټکو په نوم باندې به یې وټه اخیستي وي بیا وروسته چې کوم ده نو همدغه خټکې بیا خرڅ کړي دي نو دې ټولو خبرو ته به لږ سوچ کوو انشاءالله او یو اتحاد اتفاق پکار ده ځکه چې دې وخت کې ډېر سخت ضرورت ده ذاتي سوچ به نه کوم لکه انفرادي کارونه به ډېر پاتې وي نه دا به ورو ورو کېږي دې وخت کې اجتماعي سوچ پکار ده او راتلونکي وخت کې که فرض کړه مونږ اجتماعي سوچ وساتلو او د عمران خان ملګرتیا مو وکړه نو زه دا وینم چې انشاءالله موږ ملک چې کوم ده هغه په ترقۍ طرف ته روان شي او که بیا څه تکلیف په موږ باندې راځي نو موږ خو دا راته پاتې چې دا حکمران خو مو ټیک ته که نه اوس خو غله راته ناست دي هغه غله چې کوم ده هر څه ګرانوي او پیسې جیب ته اچوي او دې وخت کې د عوامو کوم خبره ده یا عوامو کوم سوچ ده عوام دا غواړي چې دا حکومت دې ختم شي او د هغه حکومت نه ختموي څه دپاره ځکه چې دا پیسې د جیب ته روانې یا کمیشن یې د جیب ته روانې دي دا چې کومه څومره ګراني دې راوستې ده دا همدغه څه دپاره دا د ډالرو دپاره ده چې ډالر یې مې لوړ شي څه به خدای بار وباسي همدغسې بیا به موږ عوام په تکلیف کې نو زه اخره کې یو ځل بیا تاسو ټول ډېر شکریه ادا کوم انشاءالله دا یوه رابطه ده موږ تاسو په منځ کې دا رابطه به جاري ساتو او دا جاري ساتل ډېر ضروري دي موږ د راتلونکي بچو مستقبل لپاره انشاءالله دا همیشه مو دا خبره کړې ده چې تاسو دا ووټ چې کوم ده دا موږ ته به طور امانت راکوئ دې کې به خیانت نه وي تاسو ډېر مهرباني